یو سړی د باچا محل ته لاړ او باچا ته یې ویل چې باچا سلامت مال روزګار راکړه. باچا د دغه سړي نه تپوس وکړو وایي ستا څه هنر زده دی، مطلب ستا څه کار زده دی. دغه سړي د باچا ته وویل چې باچا سلامت زه سیاسي یم. ملګرو په عربی ژبه کې سیاسي هغه سړي ته وایي کم سړي چې د یوې خبرې د یوې مسلې حل په افهام او تفهیم سره راوباسي، مطلب د دغې مسلې حل ډېر په طریقه باندې راوباسي. د باچا سره په محل کې په خوشه کې بلا داسې خلک موجود وو چې باچا له به یې مشورې ورکولې. نو باچا ته د دې سړي ضرورت نه و. باچا مجبوراً د دې سړي ډیوټي د اسونو په استبل باندې ولګوله. د اسونو د استبل انچارج یې کړو. یو ورځ دا باچا د خپلو وزیرانو او مشرانو سره د اسونو استبل ته د خپل قیمتي اس تماشې له لاړو. د دغه سړي سره ملاقات وشو. باچا په زړه کې سوچ وکړو چې راشه د سړي نه امتحان واله چې دا څومره ذهین دی. باچا د دغه سړي نه د خپل قیمتي اس په باره کې تپوس وکړو چې دا څنګه دی. دغه سړي د باچا ته وویل چې باچا سلامت اس خو ډېر زیات ښایسته دی، خو دا ماته نسلي نه ښکاري، د ده په نسل کې پرخ دی. باچا چې دا خبره واورېده نو ډېر حیران شو او وزیر ته وویل چې وزیره فوراً د ځنګل نه هغه سړی راوغواړه د کم سړي نه چې مونږ په ورکوټوالي دا اس اخیستی و. د حکم تعمیل شو. وزیرانو د ځنګل نه هغه سړی راوغوښتو د چا نه چې باچا په ورکوټوالي دا اس اخیستی و. باچا ډېر په غوسه کې دغه سړي ته وویل چې تا خو ماته ویلي و چې دا اس نسلي دی، او دا سړی وویل چې دا اس نسلي نه دی. دا ټیک وایي. دغه سړي سره ښکته کړو. باچا ته یې ویل چې باچا سلامت آو، د دې سړي خبره څه حده پورې ټیک ده. دا اس خو نسلي دی، خو د ده په ورکوټوالي مور مړه وه، نو دې مونږ د غوا په پيو باندې رالوی کړی دی. نو دا سړی ټیک وایي. باچا چې کله دا خبره واورېده نو ډېر زیات خوشحاله شو او دغه سړي ته یې وویل چې تا ته څنګه پته ولګېده چې دا اس نسلي نه دی. دغه سړي د باچا ته وویل چې باچا سلامت کله چې یو نسلي اس خوراک کوي واښه خوري نو دې د ګیا دپاره سر ښکته کړي، په دې خوله کې ګیا راوشوکئ او بیا دا سر بره کړي او دا ګیا خوري، او چې دا ګیا ختمه کړي نو د نورې ګیا دپاره بیا سر ښکته کړي. او دې اس ته زما خیال دی د غوو په شان سر ښکته کړي او ګیا خوري، نو ځکه ما ته وویل چې دا اس ماته نسلي نه ښکاري. باچا ډېر زیات خوشحاله شو او په انعام کې دغه سړي له بلا ګډې بیزې ورکړې. ملګرو ورځې تېرېدې. یو ورځ د باچا سوچ وکړو چې راشه دا سړی خو ډېر زیات ذهین دی او پوهه دی، راشه د ده نه د خپلې بیګم په باره کې تپوس وکړه چې زما دا بیګم څنګه ده. باچا دغه سړي ته وویل چې زما د بیګم په باره کې دې څه خیال دی. دغه سړي باچا ته وویل چې باچا سلامت بې ادبي دې معافي، خو ستا دا بیګم ماته د شاهي خاندان نه ښکاري. ملګرو کله چې باچا دا خبره واورېده نو ډېر زیات خفه شو، غوسم شو او وزیرانو ته حکم وکړو چې وزیرانو قافله تیاره کړئ، مونږ به ګاونډي ملک ته ځو کم چې د ده د سخر کور و. قافله تیاره شوه. باچا د خپل ملک نه په دوره باندې د بل ملک ته لاړو. چې هلته لاړو د ده خو سخر وفات شوی و، خو سیده د خپلې خواښې خواله لاړو او خپلې خواښې ته یې وویل چې ما ته یو بزرګ او یو عالم سړي ویلي دي چې ستا دا ښځه د شاهي خاندان نه ده. هغه صحیح وایي. دغه خواښې ورته وویل چې او بچیه تا ته چې هر چا دا خبره کړې ده بلکل حقیقت یې راته ویلی دی. او بیا ورته قصه شروع کړه چې بچیا ستا د پلار او زما د خاوند ډېره زبردسته دوستانه وه. کله به زما خاوند ستاسو ملک ته په دوره راتلو او کله به ستا پلار زموږ د ملک ته په دوره راتلو. او وی ورته چې یو ورځ زما د خاوند او ستا د پلار دواړه ناستو او ګپ شپ یې لګو. او وی ورته چې په دغه ورځو کې زموږ لور پیدا شوې وه او د 2-3 میاشتو وه. نو ستا د پلار په ګپ شپ کې زما د خاوند ته ووی چې ته د خپلې لور دا رشته زما زوی له راکړه. نو زما خاوند ورته انکار ونه کړو او د خپلې لور دا رشته ستا پلار له ستا دپاره ورکړه، خو الله ته بل څه منظوره وه. زموږ د لور 6 میاشتې بعد وفات شوه. نو زما دا خاوند ډېر زیات خفه شو چې ما خو د دغې باچا سره لوس کړی و چې ستا سره به زه رشتهداري کوم، ستا سره به زه خیښي کوم او زما لور خو مړه شو، اوس پسه کوم. نو زموږ کره یو نوکره وه چې د هغې 2 لوریانې پیړ شوي وې. نو موږ د هغې نه هغه یوه لور واخېسته او هغه هم لویه کړه، او چې کله لویه شوه نو بیا هم تا ته په نکاح کړه. نو تا ته چې چا دا خبره کړې ده نو دی راته بلکل ټیک ویلي دي. ستا دا ښځه چې کوم ده نو دا زموږ لور نه وه. ملګرو دا باچا واپس خپل ملک ته روان شو. چې کله خپل ملک ته ورسېدو نو سیده محل ته دغه سړی راوغوښتو او تپوس یې ترې وکړو چې تا ته څنګه پته ولګېده چې زما دا ښځه د شاهي خاندان نه ده. دغه سړی دی باچا ته وویل چې باچا سلامت د شاهي خاندان خلک د خپلو نوکرانو سره د وړې وړې خبرې حساب کتاب نه کوي، او ستا دې ښځې ته زما خیال دی دا د محل د دې نوکرانو سره د معمولي خبرې حساب کتاب کوي. ځکه ما تا ته وویل چې ستا دا بیګم ما ته د شاهي خاندان نه ښکاري. باچا بیا ډېر زیات خوشحاله شو او دې سړي له بلا ګډې بیزې په انعام کې ورکړې. ملګرو وخت تېرېدو یو ورځ د باچا سوچ وکړو چې راشه دا سړی خو ډېر زیات هوښیار دی، د خپل ځان په باره کې تپوس وکړه چې زه څنګه یم. باچا دغه سړي نه تپوس وکړو وایي زما په باره کې دې څه خیال دی. دغه سړي باچا ته وایي چې باچا سلامت اول د خپل ژوند امان غواړم د هغې نه بعد به درته ویم.
باچا دغه سړي سره واده وکړه چې څه راته نه یم خیر دې ماته ووایه دغه سړي باچا ته ووایي چې باچا سلامت ته هم ماته د بادشاهیانو زوی نه ښکارې ته هم ماته د شاهي خاندان نه ښکارې باچا چې دا خبره واورېده نو د غوسې نه تک سور شو پاڅېدو او په دې سړي پسې ور روان شو خو بیا ورته د خپله واده رایاد شوه چې دې سړي سره خو ما دا واده کړې وه چې ته ماته ووایه او تا ته به زه نه یم باچا سیده د خپلې مور خواله لاړو او مور ته ووایي چې ماته یو بزرګ او ذهین سړي دا خبره کړې ده چې ته د شاهي خاندان نه نه یې آیا د دې حقیقت د دې راز څه دی دې مور یې د خپل زوی باچا ته ووایي چې تا ته چا هم دا خبره کړې ده بلکل حقیقت یې راته ویلی دی او بیا ورته قصه شروع کړه چې زمونږ بچي نه و او ستا پلار به ډېر زیات فکرمند و ډېر زیات به خفه و هر وخت به په دې سوچ کې و چې دا دومره لویه باچایي دا دومره لوی سلطنت دا دومره لوی محل دا به آخر چا ته پاتې کېږي زمونږ خو څوک وارث هم نشته او بیا ورته وایي چې یو ورځ زه او ستا پلار مونږ په چکر وتي وو په لار کې یو شپنکۍ را روان و چې د دغې شپنکۍ 3 زامن ستا پلار به دغې شپنکۍ ته ودرېدو د خپل اس نه کوشو او ورغلو د دې شپنکۍ په خپو کې کېناستو په ژړا شو او د شپنکۍ ته یې ووایي چې تا له الله پاک 3 زامن درکړي دي او زه یو باچا یم او ما له الله پاک د سره اولاد نه دی راکړی نو ته مهرباني وکړه یو زوی تې ماله راکړه زه به تا له بلا هیرې جواهرات درکړم نو وایي دا شپنکۍ په لالچ کې رالو او خپل کشر زوی مونږ له راکړو او وایي هغه مونږ لوی کړو چې هغه ته یې بچې وایي ته زموږ خپل اولاد نه یې ته د یو شپنکي زوی یې چې ته مونږ رالوی کړی باچا چې کله دا خبره واورېده نو واپس محل ته لاړو او ډېر زیات خوشحاله او دغه سړي له بلا ګډې بېزې په انعام کې بیا ورکړې او بیا دې تپوس وکړو چې آخر تا ته څنګه پته ولګېده چې زه د شاهي خاندان نه یم دغه سړي دې باچا ته وایي چې باچا سلامت د شاهي خاندان خلک چې چېرته هم چاله څه تحفه یا انعام ورکوي نو هغه له په انعام کې هیرې جواهرات سونا چاندي دا څیزونه ورکوي او تا ته زما خیال دی ته چې چاله هم تحفه یا انعام ورکې نو ته له په انعام کې ګډې بېزې ورکې نو ځکه ما تا ته ووایي چې ته ماته د شاهي خاندان نه نه ښکارې ته چېرته ماته د شپنکي زوی ښکارې نو ملګرو د دې قصې نه دا ثابتېږي چې عادتونه نسلونه ظاهروي که ویډیو هم خوښه شوي نو شیر یې کوئ او عبرتناکې قصې پیج ورسره فالو کړئ